دا وخت د سوات قامي جرګې د پروګرام نه چې کوم دی زه رالمه او په هغې کې ډېرې داسې خبرې وې چې هغې زما ډېره حوصله را پیدا کړه. ولې چې موږ پښتنو بیا خاص کر سواتیانو پورې دا ویلی کېږي چې موږ پښتانه چې کوم دی او بیا خاص کر سواتیان چې یو دا ډېر په مشکلې یوې مسلې پسې راپاسو. خو دا هم ده چې کله هم راپاسېدلي یو نو هغه مسله چې کوم دی موږ بیا حل طرف ته بولې ده. تر کومې پورې چې زه وم نو ما په هغې کې چې کوم ملګري نوټ کړل په هغې کې یو صادق عزیز صاحب و د ننګورې چې د هغوی تعلق چې کوم دی سیاسي تعلق د مسلم لیگ د پارټۍ سره دی. هغوی په خپلو خبرو کې وویل چې ترهګر تلي نه دي، هغوی زمونږ په نبض باندې ګوتې ایښي دي او زمونږ تبه ګوري. نو یعنې که دا تبه کوش وه او زمونږ په اتفاق کې کمی راغی نو هغوی به بیا چې کوم دی نو راکوزېږي او بیا به دغه خپل عملیات ترسره کوي. نو هغوی په خپلو خبرو کې دا درخواست وکړو چې د سوات خلکو له پکار ده چې دوی خپله تبه کوزه نه کړي او خپل اتفاق چې کوم دی دا وساتي. دا یو ډېره زبردسته خبره وه. زړه ته هم پرېوځي او ذهن ته هم پرېوځي. نو په دې باندې چې کوم دی دا زموږ په ذهن کې دا خبره وي. د چمن لالۍ رحمت علي خان چې سیاسي تعلق یې د دغه مسلم لیگ نون پارټۍ سره دی، هغه یو ډېره زبردسته خبره وکړه چې کم سیاسي مشر یا سماجي شخصیت چا چې هم د امن دپاره اواز چت کړی دی، که یو کس هم ټارګټ شو نو تر هغې پورې به د هغه مړی نه ښخېږي چې تر څو پورې ټارګټ کوونکی نوی شوی نه وي یا هغه پېژندلی شوی نه وي او دغه مړی به په روډ ایښودی کېږي او روډ به بندېږي. نو دا یوه زبردسته خبره وه چې زړه ته پرېوځي. د دیر قامي پاڅون مشر جان عالم خان چې کوم دی هغه ډېرې ګټورې خبرې وکړې. خو کومه خبره چې پکې د صف سره د شریکولو ده هغه دا ده چې هغه وویل چې که په موږ باندې قامي میډیا دا غټ غټ میډیا هاوسز دي چې په هغې باندې یو چوکه پرته ده او هغه چوکه چې کوم دی نو د هغې ګزار ډېر زیات ترخي ده میډیا هاوسز دپاره. نو وایي چې که په هغوی باندې د دې چا چوکه پرته ده نو موږ له څه چل شوی دی. موږ سره ټویټر شته، موږ سره دا نور ټولنیزې رسنۍ چې ورته وایي فیسبوک، دا نور چې څه دي که نه انسټاګرام، چې په هر لاره چې کوم دی هغه موږ ونیسو او بیا خاص کر هغوی ټویټر یاد کړو چې د ټویټر په لاره باندې موږ ټرینډز جوړ کړو او په دغه ټرینډز باندې موږ ټوله دنیا چې کوم دی هغه د ځانه خبر کړو چې پوره موږ باندې دا تکلیف دی او په دې تکلیف کې موږ سره ودرېږئ. نو دا د هغوی یوه زبردسته خبره وه چې د ټویټر ټرینډز چې کوم دی نو دا پکار ده چې موږ جوړو او هغه وایي چې دا هفتهواري دا سلسلې دي روانې د هرې یوه ورځ دې وټاکلی شو په هغه یوه ورځ باندې د ټول هغه وایي چې په ملکن ډیویژن کې موږ د 1 کروړو پورې خلک یو. نو چې دا ټول موږ یو ځای شو، هغه که دیر دی که بونیر دی که شنګله ده که سوات دی، چې موږ ټول یو شو او موږ ټول په یو ځای باندې په ټویټر باندې دغه مسله خپله چوتو د امن په حوالې سره، نو موږ به یو ډېر مؤثره اواز جوړ شو. دا یو زبردسته خبره وه چې د نوټ کېدو لایق وه. ها داسې د قمبر اوسېدونکي عرفان حیات چټان چې هغه د خپل کوره 2 شهیدان مړ کړي دي، هغوی زبردسته خبره وکړه چې په پنجاب او په اسلام آباد کې چې کوم هر خاص و عام چلته کې دی هغه ته چې ریاست کم تحفظ ورکوي چې تر څو پورې هغه تحفظ په سوات کې ماته بلکې په ملکن ډیویژن کې ماته او زما بچوړي ته نه حاصل نو د ریاست نه زما اطمینان نشته. دا هغه خبره کوي او دا زموږ د ټولو د غږ خبره ده. نو په نننۍ قامي جرګه کې چې کوم دی چې تر کومې پورې زه ناسومه دا خبرې ما واورېدې او ډېرې زیاتې زبردستې وې چې هغه ما په خپل فیسبوک کوم وال چې دی په هغې باندې دا ما شیر کړي دي په اردو کې او په پښتو کې چې کوم دی دا ما ستاسو سره شریکې کړئ او کوشش به کوو چې داسې کم ځای د امن خبره کېږي نو موږ به پکې خپله برخه غورځو. ویل کېږي چې کله وایي ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شو نو په هغه ټایم کې یو کوتره راتله او هغې کوتره یا پرنده هر څه چې تاسو ورته وایئ خو زه به یې کوتره کوم چې کوتره راتله هغې په خوله کې د برې نه اوبه راوړې او هغه به یې لاندې په دې اور اچولي. نو تپوس پرې وشو، ویل کېږي چې شیطان دې تپوس وکړو چې ستا د خولې د اوبه به په دې اور څه وکړي. نو هغه کوترې ورته ویل چې یاره دا هېڅ نشي کولی، خو زه ځان خپل ضمیر مطمئن کوم او کله چې تپوس کوونکی تپوس کوي چې زما خلیل په دې اور کې سوځېدو ستا څه رول و، نو زه به د په هغه ټایم کې وایم چې تپوس کوونکیه زما له چې د څه طاقت را کړی ما دغه خوله وه او په دغه کې چې څونه اوبه راتلې ما راوړي دي او په دې اور مې اچولي. نو دا به یاد ساتو په مونږ کې چې څوک هم په سوات کې په دې اړي ګړي خاموشه دی دې شامل دی. د دنیا د بدو خلکو د بدۍ د لاسه دې حد ته نه ده رارسېدلې، دا د ښو خلکو د خاموشۍ د لاسه ده او د دې به بلکل تپوس کېږي. نو چې په هغه د تپوس په ځای کې تپوس کوونکي ته
بیا زما او ستا کردار ښکاره وي. د بلې ویډیو پورې به زه ستاسو نه اجازت وغواړم د لوی خدای په حواله.